بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت مالک بن دینار رحمه الله د زمانه بزرگ او د الله ولی تیر شوی دی د توبې استلو یو عجیبه واقعه ده ځکه چې د ولایت نه مخکې او د توبې نه مخکې دا یو ګناهګار او شرابي انسانو یو کس ته تپوس کوي حضرت تاسو څنګه توبه وباسله څه وجه پیښه شوه چې تاسو دې طرف ته راغلی مالک بن دینار رحمه الله فرمایي زما یو حسین او جمیله وینځه وه د هغې نه زما یو ښکلې لور وشوله هغه لور په ما ډېره ګرانه وه ما به ورسره ډېر مینه محبت کو کله به چې ما شراب څکل هغې به زما د لاس نه ګیلاس وتښتو دیکه به یې ورکړله هغه شراب به زما په کپړو باندې توی شو خو د ډېر محبت د وجې نه ما هغې ته هیڅ قسم غصه وغیره نه کوله د قدرت کارونه چې کله دا ماشومه د 2 کالو شوه نو دا وفات شوه زه دې پسې ډېر زیات غمجن وم ډېر زیات ورپسې خفه وم دی وایي یو شپه مې شراب وڅکل د ماسخوتنې لمونځ مې ونه او اوده شوم د شپې خوب وینم چې قیامت دی ټول خلک د قبرونو نه راوتي دي میدان محشر طرف ته خلک روان دي په هغه منډو والو کې او په هغه تلونکو خلکو کې زه هم یم میدان محشر ته مې منډې وهلې په دې کې څه ګورم چې نه ګورم محسوسه مې کړه چې ما پسې شاته سره روان دي چې شاته مې وکتل یو خطرناکه اجدها ده یو غټه اجدها مار را پسې را روان دی زه مخکې یم او هغه را پسې ده ان قریب ده چې ما وخوري مخې له یو بابا راغی بوډا سړی راغی چې ډېر نفیس مزاج او معطر ښکلی لباس یې اچولی ما هغه ته سلام وکړو هغه د سلام جواب راک ما ورته وی بابا له دې اجدها نه مې بچ که هغه راته وی بچي زه ډېر کمزور یم بوډا یم ضعیف یم د دې اجدها مقابله نشم کولی البته دونه درته ویم چې ته مخکې لاړ شه کیدی شي تا د دې اجدها نه له دې مار نه څوک بچ کي او ستا د نجات څه صورت پیدا شي دی وی ما منډې والې یو غر ته وختم چې ومې کتل د غر نه اخوا دوزخ دی اور بلیږي جهنم دی خو ما باندې د اجدها هغه هیبت دونه سور چې پروا مې نه و دوزخ طرف ته مې منډې والې په دې کې یو کس آواز وکړو یو لاس سره اشاره وشوه ما ته وی چې ودرېږه ته د دوزخیانو نه نه واپس شه د دې ځای نه زه واپس شوم خو اجدها را پسې وه ډېر پریشان وم یو بلې غونډۍ طرف ته مې منډه کړه هلته وي یو آواز وشو چې یو کس دی او هغه منډې وهي اجدها ورپسې ده پریشان حاله دی ای ماشومانو تاسو روزئ او دې که د چا سیي د چا رشته داري نو دې بچ کې مالک بن دینار وایي په دې کې مې چې کتل کونډې او دروازې کولو شوې کړکۍ کولو شوې او ډېر ماشومان راووتل د هغه کمرو نه او هغه ماشومان هم یو بل له اوازونه ورکول چې دا کاکا ډېر پریشانه دی دا صاحب ډېر پریشان حاله منډې وهي د امدادو کې که د چا څه وي په دې کې څه ګورم چې زما هغه بچی م راووته او هغې ما پسې چغې والې چې زما پلار او زما پلاره ای بابا دې خوا راشه وي دې خوا چې مې وکتل اجدها بالکل زما قریب او زما خوا ته را رسېدلې وه هغې هغه اجدها منې کړه او زما غېږ ته راوخته زه یې د ګیرې نه ونیسلم او ما ته وی چې بابا هغه وخت لا نه دی راغلی چې د خلکو زړونه د الله مخې ته نرم شي مطلب دا چې ای بابا ته به کله توبه وباسې ستا زړه به کله نرمیږي مالک بن دینار رحمه الله فرمایي
ډیر په هیبت سره راپاڅېدم او د دې لور نه مې تپوس وکړو چې بچی د اجدها راپسې د دا څه وي هغې راته وی چې بابا دا د بد عمل دی بد عملونه دې ډېر زیات شوي دي مې چې دا بابا د څه شي دا بوډا بابا چې مخې له راغی وی چې دا د نیک عمل دی نیک عمل د دونه کمزوری دی چې ستا هیڅ قسم امداد نشي کولی که دکه لور دې نه وي نو ته به چې کوم دی نو د خپلو بدو عملونو په وجه باندې دوزخ ته غورځېدلی وي او که دکه نیک عمل درته لار نه وه سیده کړې نو ته به د خپلو بدو عملونو په وجه باندې دوزخ ته او جهنم ته غورځېدلی وي لہذا دی وی دا زما د توبې باعث وګرځېدو چې راپاڅېدو په خپلو بدو عملونو باندې د همیشه دپاره توبه وباسله او بیا یو نیک انسان د الله ولی او بزرگ جوړ شو